رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په فضل و کرم سره نن بیا د مبارک میاشتې په دغه مبارک ورځ او په دغه مبارک ساعت کې حاضری نصیب شوه. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال د موږ ستاسو ټولو حاضری لیدل اوریدل ویل په خپله بارگاه کې قبول و مقبول فرمایي. او رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ ستاسو د دین فهم په دین باندې علم او په دین باندې عمل کړو توفیق زموږ نصیب فرمایي. زه به نن د خپل خطاب موضوع د یو مسلې په صورت کې وړاندې کوم چې ما نه چا په تېره ورځ باندې کړې وه. اصل کې د واتساپ د لارې مالا یو سکرین شاٹ چا راسینډ کو جی دې په حوالې سره ته څه وایې. ما چې کله هغه سکرین شاٹ وکتو نو په چا باندې تصویر به یا ویډیو وه په هغې باندې څه کسانو کمنټس لیکلي وو او هغه کمنټس مقصد او غرض او هغې کې بنیادی چیز د دین اسلام د بعضې څیزونه مضحکه انګیز ګڼلی شوي. مقصد دا چې هغه میسیجونو کې ګپ شپ لګېدلی و. هغه ګپ شپ مقصد پکې دا و چې دین اسلام پورې څه ټوکې ټکارې څه بعضې مسایل علماو پسې مشایخو پسې د دین بعضې احکاماتو پسې د ګپ شپ په صورت کې ټوکې ټکارې او د خندا والا خبرې شوې وي. او دا واضحه ده چې دا چا چې کړې وي دا داسې راونیسي ورته ووایي چې دا میسیجونه او دا ټوکې ټکارې د علماو بېادبي د دین اسلام بعضې خبرو پورې خندا دا تاسو کړي. هغه به درله لنډ جواب دا درکوي چې ما خو ګپ لګولو زړه نه خو مې دا نه دی کړي ما خو ګپ لګولو. او تقریبا کله ناکله انسان په دې ګپ شپ موډ کې راشي نو دغه ګپ شپ مثال داسې لکه تریشر چې تریشر ته څه شی ورولې ورته نو بس هغه ټول کوتره کوي که هغه غنم ورولې او که هغه هر شی ورته ورولې نو دا ګپ شپ مثال داسې لکه تریشر انسان چې په موډ کې راشي به چې خولې له څه راځي نو هغې له ډز ورکوي او وروستو که ته هغه نه پوښتنه وکړې چې صاحبه ده ته څه کې ټیک دا ګپ ولګوه د چا پورې خندا وکړه د چا پورې اگر چې هم ګناه ده هغه هم څه ثواب کار نه دی چې کوم ثواب کار دی خو بهرحال څه دومره گنجایش شته چې ایمان نه خو به نه خلاصېږي. خو که کله ناکله انسان داسې وکړي چې هغه د دین اسلام پورې داسې ټوکې ټکار را جوړ کړي چې خلک هغې پورې خندا وکړي نو یاد ساتئ دا انسان چې دی دا ایمان د دایرې نه خارج دی. که 1000 بارم دا ووایي چې ما ګپ لګولو دا ګپ هم اسلام د اسلام سره نه مني. ګپ شپ هم الله پاک د خپل دین پاک سره نه تسلیموي او نه الله پاک او رسول پاک د دین سره د ګپ شپ څه گنجایش ورکړی دی چې په ګپ شپ کې خیر خندا کولی شي په پلانکي ځای کې کولی شي او په ډینګلي ورځ باندې کولی شي خیر دی او هسې سیریسلی به د دین اسلام بې ادبي او بې حرمتي نه کوي. نه اسلام په حوالې سره ګپ مني او نه رښتیا مني. د دې د وجې نه حاضرینو زه به هغه میسیجونه که هغه زه ټول ډیټیل بیانوم شاید چې ما نه دغه خطاب او دغه جمعې د ورځې
دغه خبرو اترو هغه ټول میسیجونه وخت ونیسي خو زه به خپلو خبرو کې همدا خبره زه ضرور منشن کوم چې د دین اسلام دا د ټوکو ټکارو څیز نه دی څه مزاحیه خبره کې څه بل څوک خندول غواړي لازمه خبره دروغ به پکې وایي لازمه خبره د یو به درانه بیانې او د بل به سپک بیانې د یو پسې به سپکې بیانې او د بل به درانه بیانې نو څوک به خاندي چاته به رښتیا وایي چاته به دروغ وایي څوک به خاندي خندا خبره ټول عمر حقیقت نه حقیقت خبره پورې چاله خندا نه ورځي چې کومه خندا او کومه مزاحیه خبرې یا مزاحیه ویډیو کېږي ضرور د دروغو نه د یو بل د سپکاوي نه د یو بل پسې د بهتان نه د یو بل پسې د سپکاوي الفاظو نه ډکه ویډیو وي خو لیکن یاد ساتئ دا نور څیزونه په خپل ځای باندې خپل حکم لري خو یاد ساتئ چې د دین اسلام پورې چا یو خاکه جوړه کړه د دین اسلام پورې چا یو لطیفه جوړه کړه د دین اسلام پورې چا یو کهاوت مشهور کړو یا د دین اسلام پورې د چا په خپل میسج کې د هغې پورې څه سپک الفاظ استهزاء بیان کړه یا سدی دا انسان د ایمان او د اسلام نه خارج دی ولو کان اگر چې دی دا وایي چې ما ګپ لګولو دا ګپ هم چې ارادې باندې د سپکاوی نه دی کړی دا ګپ شپ هم دی د هغې اسلام نه خارج شو چې د کم اسلام پورې دی ګپ شپ لګوي زه به تفصیل طرف ته نه ځم اگر چې په دې باندې کافي قرآن کریم آیاتونه مبارکه او احادیثو مجموعه په دې باندې ډېره ضخیمه موجود ده خو زه به صرف د غزوه تبوک د سورې توبه په حوالې سره یو لینک عرض کول غواړم غزوه تبوک کې مسلمانانو ته د ډېرو خبرو مشکلاتو د هغې په فتح کې که چېرې تعداد وکتلی شي غزوه تبوک کې مسلمانان کم وو اگر چې ډېرو خو د مقابل د رومیانو کې کم وو اسلحه اسباب او آلات د جنگ کم وو او که چېرې دې طرف ته وکتلی شي چې دا دومره زیات لوی سفر دی دا ټول څیزونه دې ذهن او عقل په دې په نتیجه رسېدو چې کېدی شي چې دا جنگ او دا جهاد چې دا صحابه ونه ګټي نو چونکې په دې زرګونو صحابو کې لستونو ماران مو چې منافقان ورته ویلی شي څه داسې یو ځای ته ورسېدل چې په هغه ځای کې اصحابه کرامو نبی پاک صلی الله علیه وعلی آله وسلم پړاو واچولو چند منافقانو خپل منځ کې دا خبره کوله العیاذ بالله نقل کفر نه باشد چې دا محمد صلی الله علیه وسلم موږ هسې ستړي کوي دومره لرې په سوونه کیلومیټر مزل دغه ګرمي کم اسباب کم تعداد په مقابله د رومیانو کې دا محمد هم الله دا وایي صلی الله علیه وعلی آله وسلم چې دا جهاد کې موږ ته کامیابی ملاویږي چونکې نبی پاک صلی الله علیه وسلم اول نه د فتح خوشخبری نبی پاک وړاندې کړې وه منافقانو وی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم اول نه وایي چې دا موږ ګټو حالات څه وایي او محمد صلی الله علیه وسلم پیشنګویانې څه وایي دواړو منځ کې تضاد دی گویا د نبی پاک صلی الله علیه وعلی آله وسلم یو طرف ته صداقت بل طرف ته د انسان عقل و فهم و فراست عقل او فهم فراست دا فیصله وه چې دې جنگ کې ګټه نه کېږي معجزې او د نبی پاک مبارک د صداقت نشاندهی دا وه چې ګټه به کېږي خو چونکې منافقان همیشه دپاره د عقل فیصلې کړي دي چې کله دا خبره وکړه دوستانو دا الفاظ واورئ چې کچرې مونږ محمد صلی الله علیه وعلی آله وسلم تش په تشه مونږ ستړي کوي او دومره لوی جنگ لی روان کړي او دوی وایي چې مونږ به ګټه کوو دا
دا خبره خو که چېرې دې طرف باندې وکتلی شي دا یو تجزیه ده دا د دې حالاتو واقعاتو مطابق منافقانو یو تجزیه پیش کا خو چونکې دا تجزیه د اسلام د صداقت خلاف وا قرآن کریم فرقان حمید سورت توبه کې رب ذوالجلال مکمل 2 آیاتونه نازل کړل او بل روایت کې داسې راځي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابو پورې منافقانو خپلو ملګرو پورې دا خبره وکړه چې مړه دا مونږ ملګري چې دي دا خو صرف د خېټو ډکولو واله دي نه ژبه شته نه قول شته نه فعل شته مونږه پښتو کې ورته العیاذ بالله چې چاته وایو نو مونږ ورته خېټه ډک وایو دا د منافقانو الفاظو د خپلو صحابه کرامو په حوالې سره چې دا خو خېټه ډک دي ژبه قول و فعل برابر نه دي چې کله دا خبره وکړه رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم فرقان حمید کې تفصیلی 2 آیاتونه نازل کړل اور رب ذوالجلال ورته ارشاد فرمایلو قل اے زما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون اے محبوب کریم دغی منافقانو تو آیا چې آیا تاسو بس نور خبر خلاص شوي د خدای پاک پورې د الله پاک د کتاب پورې او د الله پاک د نبی پورې تاسو ټوکې ټکارې کوئ چې هغه درته وایي چې مونږ به دا فتح کوو او تاسو د عقل پیمانو باندې دا وایئ چې دا د دوی یو خپل ګمان دی رب ذوالجلال خالق کائنات دغه خبرو ته چې د نبی پاک په خلاف دا خبره وکړه چې دام خپل دا ګمان کوي چې مونږ به دا جهاد ګټو او یا دا صحابه کرام چې دا خېټه ډک دي العیاذ بالله رب ذوالجلال خالق کائنات دغه ته ټوکې ټکارې او مسخرې او خندای ورته وویله وروستو چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اے خلکو د تاسو څنګه خبرې کوئ اے منافقانو آیا تاسو داسې داسې خبرې کوئ نو نبی پاک صلی الله علیه وعلى آله وسلم ته منافقان وایي چې کنا نخوض ونلعب مونږ خو هسې سفر و اوږد سفر و لاره کې مونږ موډ برابرېدو ګپ شپ دپاره مونږ دا خبرې وکړې مونږ خو ګپ لګولو مونږ خو اصحابه کرامو ته خېټه ډکې هسې ګپ هم لګولو مونږ خو هسې وی چې مونږ دا جنګ نشو ګټلی مونږ هسې سفر اوږد دی لاره کې مونږ ناستو بله څه خبره تره نه وه هسې خپل ګپ شپ برابرېدو دپاره مونږ دا خبره وکړه رب ذوالجلال خالق کائنات په بل آیات کې ورته ارشاد فرمایي لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم اے منافقانو دینه بعد تاسو عذرونه مه وړاندې کوئ وروستو عذر مه وړاندې کوئ قد کفرتم بعد ایمانکم پس د ایمان راوړو نه چې دا خبرې چا کړي دي اگر چې په ګپ شپ کې کړي رب ذوالجلال فرمایي چې تاسو ټول خلک کافران شوئ د قرآن کریم مزاج دا دی چې د دین اسلام پورې په ګپ شپ کې هم ټوکې ټکارې وکړي د دین اسلام پورې چرته خندا وکړي اسې دا لطیفه خو به تاسو بار بار اورېدلې وي چې هغه یو کس وایي چې ما خوب ولیدو خوب کې چې د ما پلار او نیکه د جهنم په دیوالونو باندې ناست وي چې مونږ ته وایي چې بس دنیا کې ګناهونه کوئ جهنم ډک شوی دی دومره ډک دی چې مونږ هم په دیوالونو باندې ناست یو مونږ څه کوو خندا وکړو دا خندا لطیفې پورې نه ده دا خندا د قرآن کریم هغې آیات پورې ده چې رب ذوالجلال به قیامت په ورځ باندې جهنم ته وفرمایي چې تا کې نور گنجائش شته چې کافران او مجرمان در گزار کم قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال فرمایي چې قیامت په ورځ باندې به جهنم ووایي چې حل من مزید آیا نور انسانان و مجرمان شته چې ما ته را گزار کې رب ذوالجلال به خپل قدم په جهنم کې کېږدي او بیا به چغې جهنم وایي غرض مدا چې قرآن دا فرمایي
چې جهنم کې دومره ځای دی چې آوازونه به کوي چې نور څوک شته چې راګزارې کوي، نور څوک شته چې راګزارې کوي. او د ما او تا د یو 2 سیکنډو خندا دپاره د قرآن او د دین اسلام تعلیماتو پورې خندا څه په دې انداز باندې کوو چې پلار مې خوب کې لیدو چې زم د جهنم په دیوالونو باندې ناست یم، جهنم کې نور ځای نشته، بس یو 2-3 سیکنډه مونږ وخاندو، خبره خلاصه. خو دغه خندا په حقیقت کې د دغه انسان ویونکي او خندا کوونکي د دواړه انسانانو دا خلک د ایمان نه خلاص شول. تاسو به دام اورېدلی وي، مونږ خو په ګپ شپ کې راشو، کله ناکله کمنټس کې راشو، کله ناکله میسیجونو کې راشو، یو به سر خبرې اترې کوو. کله مونږ په مختلف چینلو باندې ټاک شوز وي، مختلفو چینلو باندې مختلف پروګرامونه وي د خلکو د خندا دپاره، په هغې کې د دین اسلام څومره د هغې مذاق اړاویږي. مونږ چې دلته ناست یو په کور کې او مونږ پورې خاندو، دام د ایمان نه خلاص. چې څوک هغه خنداګانو والا ویډیوګانې جوړوي هغه هم د ایمان نه خلاص دي. او بیا به دې نه بعد مونږ مانځه ته ودرېږو چې 4 رکعته ماخوستن لمونځ کوم. په کم نیت باندې ماخوستن لمونځ کوي؟ تا خو د دین اسلام پورې مذاق وکړو، دین اسلام پورې مذاق کفر دی. تاسو به دا اورېدلی وي، کله ناکله ګپ شپ کې راشي. دا ټول مثالونه دې دپاره رسکول غواړم چې مونږ په ګپ شپ کې د ایمان نه خلاص یو. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. وایي چې جهنم باندې فرشتې ولاړې دي، قرآن کریم گواه دی په هغې باندې. سوچ جهنم نه تختی نو هغه فرشتې واپس جهنمی رانیسي، واپس یې ورګزاروي. دا قرآن کریم او دا حدیث مبارکه او مختلف الفاظو باندې مضمون شته. خو لیکن مونږ د یو بل خندا دپاره ورسره دا زیاتو چې په کم جهنم کې پاکستانیان یا پښتانه موجود وي، نو هغې ځای کې به فرشتې د دې دپاره نه وي ولاړې چې پښتون د دغې جهنم نه وځي، نو بل پښتون به جهنم کې پروت وي، واپس به خپې نه نیسي، جهنم ته به یې راګزاروي. مونږ پورې خندا وکړو چې او بالکل پښتانه هم داسې دي، د یو بل خپې وهي. که جهنم کې پښتون وي فرشتې به نه ودرېږي هلته، ځکه چې پښتون د جهنم نه وځي، بل پښتون به واپس راکاږي جهنم طرف ته. هلته فرشتو څه کار دی؟ د فرشتو ډیوټي خو پښتانه کوي که نه. مونږ په دې کې خندا وکړو، خو دا خندا تر دغې الفاظو پورې نه ده، دا خندا د قرآن کریم آیاتونو پورې او د حدیثو مبارکو پورې ده. سوچ داسې مزاحیه کلمات وایي، مزاحیه لطیفې وایي، یا داسې مزاحیه خبرې په ګپ شپ کې ولې نه کوي؟ د داسې خلکو ایمان او اسلام دواړه تباه او برباد دي. د دې د وجې نه حاضرینو چې کله زما په 13 ورځ باندې دغه کس میسیج او ما د هغې کس هغه سکرین شاټ ولیدو چې په ګپ شپ کې په کمنټس کې اسلام پورې څومره خندا شوې وه، نو ما په بدن باندې ویښته ودرېدل چې یا رب کریمه مونږ مسلمانان تر دې حده پورې شاته لاړو چې د خپل اسلام پورې خندا کوو، د خپل دین متین د احکاماتو پورې سپکاوی کوو. علما څه لیکي چې دا مونږ ستاسو وایو چې کله وږي شو او خېټه کې غورډالی پیدا شي، خېټه کې آوازونه د لوږې د لاسه راشي، نو 2 قسمه الفاظ استعمالیږي. یا خو دا وایي چې خېټه مه فارسي وایي، او بعضې اوقات بعض ځایونو کې دا وایي چې خېټه مه کلمه وایي. علما لیکي که چېرې دا وویل چا چې څوک وږی و په خېټه کې آوازونه کېږي او دا ووایي چې خېټه مه کلمه وایي او کلمې نه مراد کلمه طیبه وي یا بسم الله وي، دا انسان د ایمان نه خارج شو. ولې دین اسلام او د پاکه کلمه مونږ په دې بدرنګه ځایونو کې استعمالو. مونږ بعضې علما لیکي یو کس ته روټۍ تیاره ده، څومره کرته مونږ دا ویلي دي، روټۍ تیاره ده او کټونو کې یا په صوفو کې خلک ناست دي،
درستخان مانس کې واچولی شو مونږ وایو چې راځئ بسم الله کوئ راځئ بسم الله کوئ مونږ څه مطلب بسم الله نه د دې دوه حیثیته کېدی شي راځئ بسم الله ووایئ دا زمونږ مقصد نه وي ځکه چې بسم الله نه مونږ ویلې ده او نه ورته وایو مونږ مقصد دا نه چې راځئ بسم الله الرحمن الرحیم وایئ او روټۍ شروع کړئ مونږ مقصد دا وي چې سنت مونږ ادا کړو دا مونږ مقصد نه وي مونږ مقصد دا وي راځئ بسم الله کوي یعنی روټۍ شروع کړئ دا مقصد وي که نه چې راځئ روټۍ شروع کړئ علما لیکي چې دا حرام دي بعض علماء کرام په دې باندې سخت گرفت کوي چې ته روټۍ شروع کړي دو ته کم الفاظ استعمالوي راځئ بسم الله کوي نو راځئ بسم الله کوي څه مطلب شو د ستا د روټۍ خوړلو دپاره د الله نوم استعمال کو علما فرمایي چې دا شدید حرام دي څومره کرته مونږ داسې ځایونو کې بې احتیاطي کوو څومره کرته مونږ د روژې پورې څومره کرته مونږ د مونځ پورې څومره کرته مونږ د الله د ذکر پورې څومره کرته د الله د نبی د نعتخوانۍ ته مونږ ګانې بجانې وایو چې دا خو ګانې لګېدلې دي څو د نعتخوانۍ مخالف وي هغه وایي چې دا خو ګانې دي د الله د نبی صلی الله علیه وعلى آله وسلم مدح سرای ته مونږ د ګانو نسبتونه کوو څه ډېر داسې کلاو مزاجه خلک یا چې ځان ته څه ډېر زیات ایډوانس خلک وایي چې دا کم حج لسې ځي په دغې حج باندې دومره شپږ اووه لکه روپۍ لګي په دې باندې کاروبار شروع که نو د بچو رزق به روان شي مونږ د دین اسلام احکامات څه ډېر په بل ډول باندې ذهن کې ایښودي دي یا ساتې کله ناکله دا کلمات په ګپ شپ کې ویلی شي قصدن خو اسم تباهي ده چې په ګپ شپ کې داسې کلمات ویل دا د رب ذوالجلال خالق کائنات د دین اسلام پورې داسې کلمات ویل دا انسان د ایمان نه خلاصېږي آیا ډېر کرته تاسو نه دی لیدلي چې د پښمني پورې تاسو به ویډیوګانې لیدلې وي په رمضان کې پښمني پورې څومره ویډیوګانې جوړې شوي دي هغه ویډیوګانو کې شی خلک خندول مقصد وي او پښمنۍ څه شی دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم فرمایي پښمنیو کې پښمني کې برکت دی هغه پښمنۍ چې په هغې کې د الله پاک طرف نه برکت ملاویږي ما او تا پورې ویډیوګانې کوو او د هلاکت او د بیمانۍ خولې ته ځان ورګزارو ډېر کرته به تاسو ویډیوګان لیدلي وي هغه بعضې کسان منځونه کوي تیز منځونه کوي یا پټکي والي پیسې نیمې اوچتې کړي وي نیمې لاندې وي او تیز منځونه او رکعتونه کوي او په هغې باندې خلک کمنټس لیکي وا ډېره مزه یې وکړه فلانکې ډینګلی چې چا داسې ویډیو جوړه کړې ده هغه هم ایمان نه خلاص دي او چې چا د مونځ پورې کمنټس کړی چې ډېره مزه یې وکړه دا هم د ایمان نه خلاص شو تاسو لږه ویډیو یوټیوب کې تاسو لږ سرچ کوئ اسلامک فنی ویډیوز تاسو سرچ کوئ تاسو ته د اسلام پورې مسلمانانو څومره خندګانو ویډیوګانې کړي دي دین اسلام څومره مذاق یې وړاو کړی دی د تهجد د منځونو څومره مذاق وړاو دی د پښمني د ادایګۍ څومره مذاق وړاو دی او څه دپاره چې یا هم چینل مخکې شي یا ویډیو خلک زیاته وګوري یا د ما په ویډیو باندې کمنټس وکړي حالانکې دغه کس ته دا پته نشته چې ما کله ویډیو جوړه کړم زه د ایمان نه خلاص شوم او چې 15,000 کمنټس پر راغلل په دغه ویډیو باندې د 15,000 واړه کسان هم د ایمان نه خلاص شول آخر کې صرف یو حدیث مبارک طرف ته ځم حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم څه کسان مقرر کړي بخاری شریف حدیث مبارک سره د شرح مختصر عرض کول غواړم نبی پاک صلی الله علیه وعلى آله وسلم باندې به چې کله وحی نازلېده نو دوی مبارکو د وحی لیکلو دپاره څه کسان مقرر کړل چې کم کسان رایټرانو لیکونکي کسانو
هغې ته یې وویل چې زه به درته قرآني آیاتونه وایم تاسو یې لیکئ علما هغې تعداد 6 اوه 15 وغیره لیکي په دغې دې ته کاتب الوحی وایي کاتب رایټر وحی قرآن کریم آیاتونه په دې کې یو کس نبی پاک صلی الله علیه وعلى آله وسلم مقرر کو چې کوم آیاتونه به لیکل نبی پاک مبارک به هغه آیاتونه صحابه کرامو ته بیانول آیاتونه مبارک به لیکل دغه صحابه کرامو نبی پاک مبارک به بیانول سورز شپې تیرې شوې په دغه کاتب الوحی کسانو کې صحابه کرامو کې ایو کس په زړه کې دا راغلل چې د محمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم د دومره لوی د الله نبی دی دغې خو څه کمال خو نور نشته چې څه آیاتونه مونږ ورته لیکو مغه بیانوي نور خو څه کمال پکې نشته وما یدري محمد الا ما کتب له جمله یې ویله چې محمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم ته د هغه څه نه علاوه چې مونږ یې ورته لیکو د دې نه علاوه خو اړو علم ورسره شته نه به دا خبره وکړه د زړه کې خوف رالو چې دا خبره خو ما ډېره بې ځایه وکړه ویرېدو اصحابه کرامو نبی پاک صلی الله علیه وعلى آله وسلم ته خبره یوړه نبی پاک مبارک ډېر زیات خفه شو په دې باندې اصحابه کرامو چې کله وکتل چې دغه صحابي رسولو یاد ساتئ د قرآن کریم کاتبو او دغه بې ځایه ځای خبره وکړه هم اصحابه کرامو هغې پسې ورپسې شول چې راوینیسو سزا وله ورکو چې کله تلاش شروع کړو دغه کس شام ته تښتېدلی و نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام رالل صلی الله علیه وعلى آله وسلم عرض کوي یا رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم چا کم کس دا ګستاخي کړې ده هغه خو تښتېدلی دی نبی پاک صلی الله علیه وعلى آله وسلم ارشاد فرمایلو لا تقبله الارض دا چې مړ شي ځمکه به نه قبلوي دا چې مړ شي ځمکه به نه قبلوي دا کس تښتېدلی و ژوند دې تیر شو چې کله مړ شو خلکو خپلو قوم خلکو چونکې دغ خپل دین پرېښودی و مسلمان شوی و او بیا اسلام پرېښودو خپل دین ته واوړېدو نو خپلو خلکو په قبر کې خښ کړو چې کله سبا شو د قبر د پاسه پروت دی یهودیانو ویل چې دا کار د محمدیانو دی صلی الله علیه وعلى آله وسلم چونکې د دوی نه را تښتېدلی دی دا اصحابه کرامو د قبر نه بار راویستی دی بیا یهودیان ولګېدل قوم خلک ولګېدل قبر یې وله نورم ډوب کو چې کله سبا شو بیا د سر د پاسه پروتو په دریم ځل باندې دوی دا اراده وکړه چې مونږ یې دومره ډوب کنو چې کله خلک راولګي شپې په شپې باندې پټ راوباسي چې سهاره پورې نشي راویستی دومره ډوب وکنلو قبر خو چې کله په دریم سبا شو په دریم سبا باندې قبر د پاسه پروتو دغې خلکو دا فیصله وکړه چې دا د محمد د صحابه کرامو کار نه دی دا د محمد د رب کار دی چې هغې ته رب العالمین ویلی شي دغه کس بیا بره د قبر د پاسه پروتو ان تر دې پورې چې بیا د زناورو خوراک جوړ شو صرف په څه خبره باندې صرف یو خبره باندې چې وما یدري محمد الا ما کتب له محمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم سره سوا د دینه چې مونږ ورته کم آیاتونه لیکو د دینه علاوه نور علم ورسره نشته دا یو تجزیې په بنیاد باندې وکتلی شي دا سوچ چې دا کم مونږ ورته وایو همدا علم دی ورسره که چېرې وکتلی شي دومره ګرانه او سخته خبره نه ده خو که چېرې د دې گہرایه طرف ته انسان لاړ شي نو حقیقت دا دی چې نه الله پاک خپله بې حرمتي ګستاخي مني نه الله پاک د خپل کلام او د دین بې حرمتي ګستاخي مني او نه الله پاک د خپل پیغمبرانو د نبی پاک مبارک
گستاخی و بیادبی منی. زگا علماء کرام لیکي چې ادنا تر ادنا گستاخی بیادبی اگر چې هغه د لطیفې په صورت کې ولی نه وي، اگر چې هغه د ما او تا د خندات د جوړېدو دپاره یو دوه درې لطیفې ولی نه وي، علما لیکي چې د دین او د دین اسلام بے حرمتی، د الله پاک او د رسول پاک بے حرمتی گستاخی اگر چې په گپ شپ کې وي، دا انسان ویونکی هم د ایمان نه خلاص دی، اورېدونکی هم د ایمان نه خلاص دی. د دې د وجې نه گزارش کومه او زه به خپله اولنۍ خبره چونکې خلک اوس ډېر رالل، زه به دوهراو کوم او هغه دا چې ما ته چې چا په وټسپ باندې سکرین شاټ وکړو د بعضې ویډیوګانو باندې کمنټس لیکلی شوي چې هغې کې د دین اسلام پورې په گپ شپ کې مزاحیه خبرې شوې وي یا مزاحیه لطیفې بیان شوې وي یا ساتې اسلام پورې مزاحیه خبرې کول، که په ارادي وي که بلا ارادي وي، که د ځان خندا دپاره دي که د بل خندا دپاره دي، که هغه زمونږ پلار دی که هغه زمونږ رور دی او که هغه زمونږ تره تربور دی او که هغه من کانه هر څوک دی، خو چې د دین اسلام پورې څوک لطیفه جوړوي، څوک ټوکې ټکارې کوي، څوک کمنټس کوي په گپ شپ کې د دین اسلام د خندا دپاره، یاد ساتئ دا ټول انسانان د ایمان نه خلاص دي. زغه قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال منافقانو ته فرمایل قد کفرتم بعد ایمانکم، اے منافقانو تاسو دین پورې خندا وکړه، د ایمان راوړل نه بعد تاسو کفر سره مخامخ شوئ، کافران شوئ. د دې وجې نه حاضرینو ټولې خبرې په خپلو خپلو مرتبو باندې دي، خو لیکن یاد ساتئ چې کله د دین اسلام په حوالې باندې څه خبره تر راشي نو په هغې په حوالې سره کله هم د بېادبۍ او د ګستاخۍ نه ځان ساتل پکاري. خبرې تر ډېرې وخت پوره شو. الله کریم د موږ ستاسو د دین پاک د جمله احکاماتو د شاعر الله نه موږ د بېادبیان نه موږ په امن و امان کې وساتي او کومې بېادبیان یې څوک کوي الله پاک د هدایت توفیق ور نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین. رب کریمه مونږ د ګستاخۍ او بېادبۍ نه په امن امان کې وساتې. رب کریمه مونږ هر قسمه تیره شوي ګناهونه مونږ معاف فرمای، نیک اعمال قبول و منظور فرمای. ډېرو مسلمانانو دعاګانو التجا کړې ده. رب کریمه څو قرضداري قرضونه نه اخلاص کې، چا قرضونه بندي قرضونه یې راخلاص کې، څو بیماران دي صحت کامله عاجله نصیب کې، څو په کمو ستونزو مشکلاتو کې گرفتار دي. رب کریمه ستونزې مشکلات ختم فرمای او خصوصي توګه باندې ډېرو خلکو څه دعاګانې دام غوښتي د چا بچي شپږ کاله مخکې ورک شوي دي لا نه دي راغلي، د چا خاوندان ورک شوي دي نه دي راغلي. رب کریمه که ژوندي دي او که د دغې دنیا نه پرده شوي دي د نیکو خبرونو یا الله خوشخبري کور خلکو ته او اهل بیت ته ور نصیب فرمای. څو ژوندي دي ورک شوي خلک، غیب خلک، په جیلونو او په قیدونو کې بند خلک، رب کریمه کورونو ته په خیر عافیت او په خوشحالو باندې واپس کړی کې. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.